خلک په موس کې ولاړ وي نو ما سره ولاړ وي زما په خپه باندې خپه راړي او کیدي که چېرې زه ترې خپله خپه راغونډه کړم نو بیا په موس کې هغه ما پسې خپه بیا راړي په هغې موس کې زما توجه ټوله د کس طرف ته زه په موس باندې پوه نه شم دا څنګه دي بعضې خلک داسې کوي هغوی دې ته عبادت ویلي او دا انتهایی خطرناکه خبره ده ځکه چې په موس کې خشوع پکار ده او دا د خشوع خلاف ده قرآن کریم کې الله پاک فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اصل کې دغه مسکین دی وای تا ته چې خپې جوختې پکار دي نو په هغې کې دومره غلو کوي چې هغه خپل خپې دومره ارتي کړي چې د هغې د لاندې خر تېرېدی شي حالانکه د یو حدیث اورېدلی چې ګډوری نه شي تېرېدی نو ستا د خپلو خپو د لاندې خو غټ څاروی تېرېدی شي دا ټیک نه ده بل پسې خپه وړل د بل په پنجه باندې پنجه کې خو لاسې مو یو واقعه زمونږ حضرت مفتی صاحب کړي وه هغوی پنجاب په سفر باندې وي موږ سره یو ملګری و بلال نوم یې و د ماښام مونځ په یو جومات کې رالو د ماښام مونځ ته چې مونږ ودرېدو نو مونږ د مونځ صف په یو سر کې ولاړو زمونږ هغه ملګری هلکو نوجوانو هغه امام پسې ولاړو په مونځ کې ډزه ډوزه شروع شل نو ټپه ټوپه لکه څپېړې چې یو بل ته څوک ورکوي مونږ وی چې داسې چل دی چې مونځ ختم شو زمونږ هغه ملګری بلال هغه کس نیولی دی بل هغه ته وایي چې ته غلی تم چور هو هغه ورته وایي چې زه غل نه یم نه ته غلی وې زما نه دې بټوی سته خلک راغونډ شو امام صاحب هم مخ راواړولو چې حقیقت معلوم شو نو هغه دا و چې هغه کس چې و نو د دغه بلال پنسه ښکته وه نو هغه پنسه یې ده ته په موس کې اوچتولی وې دا پنسه اوچته که نو دی هم په موز ولاړ دی هغه هم په موز ولاړ دی هلکه ستا د پردی پنسې سره څه کار دی یو سړی هغه بډې نه والي نو ته د هغه بډه اوچتې نو د ده ګوډي جیب و د هغې ګوډي په جیب کې د ده پرس پروت و بټوا ده ورته وی نہیں تم چور ہو تم میرا بټوه نکال رہے تھے وی ته غلی تا زما بټوی سته هغه ورته وی نه چې ما ستا پنسه پورته کوله ټولو خلکو ورته وی چې ستا د پنسې سره څه کار نو بعضه خلک داسې چې موس باندې ولاړي لیکن خدای ته موس نه کوي د ده په خلکو باندې نظر وي چې دا سړی داسې کوي دا سړی داسې نو په موس کې د چا خپې پسې خپه وړل دا نه خپل موس سره کار لره قرآن کریم کې الله پاک فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون او دا د متبرۍ ودرېدلي چې سړی دومره کلاو وي چې بل خپب ترې نه وړي یا ترې نه ځان ډډې ته کوي دی ورپسې روان وي نو داسې کول نه دي پکار